سفر کې فقال حبستی رسول الله صلی الله علیه وسلم والناس نیک بختی نبی علیہ السلام د سفر نه ایثار ک یاد مزنو دارنګ خلق دوم ولیس ولا مان ولیس ماهما نو بشتی انا ورڅخشتی تو تاول 20 زید ایثار کړ الله الله فقالت عائشة فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول نزورنا شروع کړه ما تزما پلار ابو بکر صاحب او هغه خبرې چې د الله منظور واچوي دا سو کوئی چې ماشاء الله دا چې تعلیق دی ماشاء الله معنا ابهام دی او افخام دی او ویل راته هغه خبرې چې د الله خو خوانو معنا ډیر سي راته وي او ډیر خفقرما لکه داسې بیا وجعل یتوننی بيده بیا شروع شو نو واهله مې په لاس خپل سره یې سوکو لکه ځنی منګالته وي فی خاصرتی پتیشی کې فلا یمنونی من التحرک نو ډیر خوګه شو ما ځان کله ولی نمنا کو مال را د حرکت نا الا مکان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا فخذی مگر اغا مقام د پیغمبر یعنی سر مبارک خودل د پیغمبر علیہ السلام زما په پتونو باندې بزان نکلا کړو ما چې زما محبوب ته تکلیف نه رسی به خوب نشي سبحان الله حين پوښګنا فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم حين اصبح على غیر ما چې سار شو سبا شو نو بنوي فانزل الله عز وجل آیت التیمم بس الله پاک آیت تیمم نازل کا دغه واقعات تیمم نازل کا اوس دغه مقصد د شیخ بخاری شو چې مقصد د ایراد الاسو واقعا یا تاریخ د نزول الایا چې دا کله راغلو او په کوم سفر کې راغلو اوس وی فتیممو او دې کې دوه قول دي یا خدای دې چې دا آیت التیمم نه بدل دی نو آیت التیمم نازل شو آیت التیمم چې فتیممو دی بس دا فتیممو آیت راغه بس یا فتیممو کې اخبار د عمل د دې خلقونه دی معنا راغه آیت التیمم بس خبر جمله خلاص شو فتیممو نو خلقو تیمم وک اول صورت کې وا امر شي فقالوا سيد ابن حزير ما يبي اول برکتکم یا آل ابي بکر دا نه استاسو خیر چومت تر سوئے رنبه اے آل ابي بکر معنی دا رنبه خیر خو نه دي تاسو ډیر خیرونه خلقو تو رسول او دام سره دا اشیاء به انبیرو کېدل دام سبب د خیر رسیدو چاته قال دایف فبعثنا البيرا نمنگا اخپاسو الذي كنت عليه چې په ناسو ما فاصبنا الاقدا تحته نمنگ ته ملاو شتا سجه الاقدا تحته هغه امبیل د دې لاندې استاد محشی په دیوانه باز کړي دي چې بعد روایتو کې راځي چې نبی عليه السلام یو سړی لګلو داغه نوم اسید ابن حذیر دی هغه حدیث کې راځي چې اسید ابن حذیر چراغه فوجدها نو انبیل چاو مند اسید ابن حذیر مند او دل تراغه فوجدنا الاقدا تحته نو منګه دا اقدا د لاندې نو اوچت کا التوی حذیر مند دلته منګو مند نو ستامو حشی ذکر کړ دي قلتهما واقعتان زیم چې دا دو واقع دي په یو واقع کې دوی په خپل انبیل موته دي او بل واقع کې اسید ابن حذیر موته دي دښمنانه سیوا دیمه خبره دا چې دې کې تعارض نشته کې واقع یو شي اسید ابن حذیر اومند نو اولی دهاغي نو فوجدنا الاقداء جمع ته نسبت وکړه منګه خپل انبیل اومند خو واجد اسید لکه تاسو چې پوښ کنه چې اوس کا نو تاسو یې منګه چې پوښ کا حالانکه چې په خون کې یو کس وي خو چونکی ټول انتظار د چي کیو چې به چې په خو
نو زید چې پوخ کا نو دام وی چې زید پوخ کا او دام وی چې مونږه ټولو مونږه چې پوخ کا فوجدنا الاقدام مونږه ټولو مونږ خو واجد پکې وسیدو دې کې څه اشکال دی جناب وبه قال حدثنا محمد بن سنان هو العوقي قال حدثنا هشام الارتقي قال وحدثني سعيد بن نزل قال اخبرنا هشام قال اخبرنا سيان قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا يزيد الفقير لکی چمنگتا حدیث بیان ک یزید الفقیر او دا فقیر دا فقر نه دی ورخه چې غریبه دا د فقار الظهر نه دی ظهر نه یعنی هغه فقیر چې ملای خوګیدا لکه چې ته فقیری تا خیال ورته نو الفقیر معنی هغه ملا دردمن دملا هغه خاون د درد دملا چې چا ملا خوګیدلا جی قال اخبرنا جابر بن عبد الله خبر را کہ جابر بن عبد الله د نبی علیہ السلام نا قال چې حضرت فرمایلی اوتی تو خمسن ما ترا کړی شوې دي پنځه نعمتونه یا ما ترا کړی شوې دي پنځه خصوصیات او دا د خواص د پیغمبر علیہ السلام دي لم یوتهن احد قبلی چې ندي ور کړی شوې دا پنځه کمالات مان مخکی هیڅ یو فرد تا یعنی یو پیغمبر تا او دا زما خصوصیات دي نمبر 1 نصرت بالرعب مسیرت شهر اس دی حدیث کے راغی مولانا نبی علیہ السلام اوتی تو خمسن او بعض روایتو کرا دی اوتی تو ستن او بعض روایتو کرا دی اوتی تو سبعن تا مسلم راو چت کا 199 صفحہ چتو گوئے آل تک دے اوتی تو سبعن یا راضی اوتی تو ستن 199 سبحان اللہ دارو بے حدیث دیکھیں دے اوتی تو خمسن بیا اور پسی دے فضلنا علی الناس بثلاث بیا اور پسی دے حدثنا یحیی بن ایوب فضلت علی الانبیاء بستین اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی المغانم وجعلت لی الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافتا وختم بی النبیون دا ٹھیک شو پینزم ذکر شو او دریم ذکر شو اور بستینم ذکر شو 199 3 5 7 سبحان اللہ نو دیاری جواب کو آسان دے چې تدریجن فرمایلو اولی چې فضلت بثلاثن شو اوتیتو ثلاثن فضلت بثلاثن بیا دغه نه پس ته فضلت بخمسن شو اوتیتو خمسن شو بیا غي کې اخر کې بیا اوتیتو ست نو تدریجنو درجتن نو دې کې څه اشکال دی دغه خبره علماء کرامو مسله دادا چې عادت کې مفهوم مخالف لرا نیوی اعتبار نو نصرت بالرعب مسیرت شهر اے د مدینی نه چاپیرا د یو میاشتي مسافت په مقدار باندې دشمن مان مرعوب او ډریدرانه اوس دې ځکه اشکال دی چې هر کله د مسیرت شهر نو به مسیرت شهر خو ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې نه د مدینې نه چې مکې ته راتلو حجۃ الوداع کې پیاده راتلو سورۃ کې رسیدلو اتو کې نه هو کې رسیدلو نو مسیرت شهر خو مان دینم زیات شو کنه لکه زر میله شو مثال په تور سره لکه دا 450 دینو دا زر میله شو نو مدینې نه چاپیرا د یو میاشتې د مزل په مسافت باندې دشمن د مان مرعوب دی
او زما روب الله دې په سینه کې اخره په دې باندې سوال د چار کلا د پیغمبر علی السلام روب چې دی په دې مشرکین باندې حاوی وو نو دوی بیا جنگیدل څنګه حضرت صاحب سره نو محدثین فرمایي چې مرعوبه کېدل ځان له شی دی او مقابله توتل ځان له شی دی یعنی مسله مرعوبه هم وي خدا خپل مقاصد لپاره خلک جنگوم کوي تاسو نه چې الګ دشمن ضروري نه دی پس نه توپا کارونه نو بس مړ مې دي دا خیر دی نه که سره دي نه چې باوجود د ضعف نه او باوجود د کمزورتیا نه دی جنگ کوي څنګه ورته ولکه امریکا دا نو امریکای مقابله خلک کوي حالانکه دا د چغه د سپری طاقت دی او ځان ته وایي چې د سپری طاقت دی لیکن باوجود دین بیا هم خلک د مقابله تراوزی نو دې کې څه ښکار نشته دی وای مرعوبیت ځان له شي دی او مقابله ځان له شي دی دویمه خبره ده چې هغه چې کوم مقابله کولا نو فی زامی خپل د ځان حفاظت لپاره کولا یعنی چې مقابله کول د خود په پیغور باندې کولا خود به ورتوي کنه چې تاسو به جنگيږئ نو الوم در تر پاتې فین موږ در نزو تخیل ورته نو دغه اشکال نشته وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا الحديث سيقت لهذه الجمله او ګرځول شي د ما د پاره د ازمکه جمعات او پاکون کې او دا د امت خصوصیت ته د نبی علیہ السلام خصوصیت د مخ کې جمعات امتونو بغیر د عدس دا ابونه با عدس نشو کېده او بغیر د جمعات موز نشو کېده او ستا خارجات سیده می کند با استانه می راوات خاص کر کې چې سره په دې اوس وځ تاسو خیبر پختونخوا وای کنه لکه سرحد په دې زمکه ز کله کله سفر کوم نو حیران شوم لکه ذمہداری ادم نړۍ غونې پولې پای ولای خپل ځان موږ مالې دلی تاسو هم کتلی پوښی کنه دې خړونو کې دا غټي وی په دې غټو باندې غټه داسي ایما سیدم صحیح نه لګي ورته دوه خطرات می او بیا په کې ولار دي مزنه کې سبحان الله نموز دی خلکو خوان کې موږ په قالین ولاړم چې دنو کار نه کیږي جوړت لی الارض مسجدا هر زه جای سیده شو نو طهورن نو طهور شو نو دې څه د حنفیت مذهب تایید شو چې شوافی وایي چې ارض منبت چې کوم دی باغی به تیمم کی بل باندې مګو چې بکم زه سیده کیږي نو هغه زه مطهر دی هغه ګټه ده کې لوټه ده او پوښمنې څه با کې شګی دي عام شو اوسوی فایما رجلن هرغه سره زما د امتنا ادرکت الصلات چورسی آیت موز یعنی وقت مانزه فالیوصل نموز دیو کی سمانا په جمعکا دیو دریگی په گاٹی لوٹی دیو دریگی او کیوبنی نو خاور سره تیمم دیو کی فموز دینا پریگی دی او بلا خبره درما وحلت لی المغانم او حلال کړی شوی دی ما د پار غنیمتونه ولم تحل لاحد قبلی او ما مخکې د هیڅ نبی لپاره امت لپاره جایز کړی شوی نو دا د پیغمبر علی السلام خصوصیت شو الله مخکې به چې جهادو کو غنیمت براغه اسمان نه بوراغه او به سوزل خلاب خبره بخلاص شو دا صرف پتش لاس تل پتش لاس براله لیکن الله دیو مصر احسان وکړ تعالی پاره غنیمتونه پکې کې خدل الله له پکې لانجی دی پکې وصلرم و اوتیت الشفاعه او مال الله پاک مقام شفاعت را کړی دی پرز د قیامت ټول انبیاء علیهم السلام متاسو حدیثونه وي چې بخاری کې ثاني کې وي کله یو نبی څخه راځي کله بل څخه حتا یجیو اخرهم الى اخر الانبیاء محمد صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فاعذوا وجهي ساجدا لله عذاب سر په سجده کېدو او بیا به الله مخي جوړیږي الله ما تیر فاراسک سل توتا شف تو شفا او دې ته شفاعت کبرا وي او پینځمه خبره وکانه النبی یبعث الى قومه
پیغمبر به ما نمخ یو پیغمبر